بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 28 صفحہ نمبر 30 یسرنا القرآن. دی سبق کی وقف والا احکام نور ورسره خیی لگ باندې وضاحت دی کې نور اضافی دی. دا سبق کوم دی کې کوم وضاحت هغه ده چې گذشته کوم سبق کې علامات وخیل شو هغه کې کله پیش راغله زبر راغله یا زیر راغله یا کچیری یو حرف آخری کې دو زیر راغلو دو پیش راغلو څه شی ختمیږي پیش ختمیږي یا نه دو زیر ختمیږي یا نه زبر یو ټکی آخری کې راغللو هغه د به مو وقف کوونه و هغه به ختمیږي یا نه دغه مختلفو اوقافو وقف کوونو مختلف حالتونو طریقه متدرجه کې خي څه لکه زیر دی نو دا زیر به ختم شي یا مثال الټا پیش دی الټا پیش به ختم شي پیش دی ختم شي نو دې طریقې سره د دې سبق دا وضاحت دی. لکه پهلا لفظ دی حمزه لام زبر اللام کړه زبر لا ها پیش هو الله و څه وقف کو د هبه کوم پیش دی دا به اخیری کې د ټکی اخیری والا کوم پیش وي غو ختم شي نو پیش به ساره به هغه ټکی ساکن یو الله بيو سین با پیش صبح الف زبر ح نون زبر نا کاف زبر کا سبحانك سبحانك کې د کوم کاف باندې زبر دی اخیری ټکی می دا به وقف حالات کې ختم شي سبحانك بيو سبحانك یعنی چې دا کې لفظ اخیری کې زبر وي نو زبر و ختمیږي جزم حالات کې به ټکی ویو ورپسې ها الف زبر ها دال دو زیر دین هادین هادین کې دو زیر دی کله وقف کو نو دو زیر بنوي هاد دې طریقې سره ویلې شي هادین والا دو زیر به وقف حالات کې نشي ویلې. ورپسې بل لفظ کوم دی جیم الف مد زبر نون جانون دو پیش نون جانون 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 کې د دو پیش دی اخیری نون باندې وقف حالت کې به دو پیش نشي ویلې یو به جان جان. ورپسې کوم بل لفظ دی هغه میم کړه زبر ما لام زیر لی کاف زیر کې مالکی زیر دی اخیری حرف باندې کاف لاندې زیر دی نو څه وقف کو زیر باندې یې زیر به هم ختمیږي مالک به یو مالک یې په سره به مالک یو زیر وقف حالت کې ختمیږي. لام زبر لا الټا پیش هو لهو لهو څه کله الټا پیش اخیری کې له حرف باندې راغلی وي غا حرف باندې به الټا پیش بیا وقف حالت کې نشي ویلې له به یو لهو په سره به یو له لهو له. اوس کې د اندی سبق والا نوره حصہ څه هغه کې لږ وضاحت بدل دی هغه ده ځکه چیرې ها والا تا یعنی داسې تا څه هې باندې وي لکه دغه ځای کې دا درې څلور مثالونه ورکړي دي دې شانتې وقف یعنی هې باندې تی وي او هغه باندې وقف څه طریقې کار وي که چیرې دو زبر دو زیر دو پیش وي نو قانوني دا دی څه دی هې باندې وقف څه کلا کوو یعنی توی راغلی یا ګړی راغلی یا بل څه د وقف علامت راغلی څه بیا وقف کوونی وي نو دغه تی به ختم شي دو زیر وي دو زبر وي دو پیش وي هغه به ختمیږي بس غځه کې به صرف هې ویلی شي هې وقف حالات کې لکه د ځای کې متې د ځای کې خیلی دی دا بینتین والا کوم مثال یې راکړی دی بینه دی با یا زبر بیا زیر یې نون زبر نه تا دو زیر تین بینتین بینه قاف و پیش قوه زبر با تا دو پیشتون قوتون قوه. ورپسې را الف زبر را وا زیر ضی یا زبر یا تا دو زیر تین راضیتین و څه وقف کو تی به نشي ویلی د دو زیر به نشي ویلی راضیه راضیه تا پیشتو قاف قړه زبر قا
تا دو زبر تن تقاتن تفکف کو نو تی بنشیله د دو زبر بنشیله صرف ویو هی ور پرا تقاه تقاه دوا مثلنا نور هم شته دي هغه وضاحت کو قاف دال زبر قد قاف الف زبر قا میم زبر ما تا صاد زیر صاد زبر صا لم کړه زبر لا تا پښتو قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وکف حالات کې داخلي تا پښتو نه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بس کتړلې قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ورپسې بل حیا زبر حیا زبر یا عین زبر ع لم صاد زبر لص صاد زبر صا لم کړه زبر لا تا زیرتی حي على الصلاة حي على الصلاة کچری دی حي على الصلاة ولا تی به وقفو نو بیا به دغه تیم نشي ویلې د زیر به نشي ویلې هي بسر ویل شي حي على الصلاة حي على الصلاة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم